الحمد لله رب العالمين. انتهائی واجب القدر والاحترام علماء کرام او ما د قوم ډیرو معززو مشرانو د طالب علمانو سرپرستانو او زما خوږو ورونو بچیو ټولو نه اول خو زه هغه بچیو ته چې هغوی په کلاس کې یا په سکول کې اول دویم دریم راغلي دي یا یې تاسو وړاندې په دې سټیج باندې د خپلو پټو صلاحیتونو مظاهره وکړله دوی ته د دوی والدینو ته دوی اساتذو ته د زړه د کومې مبارک پیش کوم دعا کوم چې الله تبارک وتعالی د دغه بچي ایمو تاسو څومره بچي دي ټولو ته علمي عملي ترقی نصیب کی او دی سره سره بیا زه د خپلو د قوم مشران وزیر اجي صاحب اسرافیل اجي صاحب شیر افضل اجي صاحب محمد نواب اجي صاحب اجي رحمان ډاکټر صاحب دی او وروسته دویم لین کې څومره مشران ناست دي چا نه ما به زه اخلم زه د ټولو نیاز اجي صاحب مفتي صاحب دی ټولو د زړه د کومې شکریا ادا کوم چې سره د مصروفیاتو نه دوی د ادارې ته راغلل د بچیو حوصله افزایي وکړله د موږ حوصله افزایي وکړله د استادانو حوصله افزایي وکړله موږ دعا دا ده چې الله د دغې مشرانو په عمرونو کې برکت واچوي او د دوی کوم خدمتونه کوي الله د دوی دغه خدمتونه په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او دې سره سره زه د خپلو اساتذو هم د زړه د کومې شکریا ادا کوم عبدالبصیر صاحب سره په دې میدان کې څومره هم رفقای کار دي مولانا سید الرحمن صاحب وغیره وغیره نن چې تاسو وکتل دغه وړه وړه بچي په معصومو ژبو باندې ښایسته ښایسته بیانونه هغه یې وکړل تاسو ته به اندازه لګېږي یا نه لګېږي خبرې کول آسان دي خو د خلکو وړاندې ودرېدل دا ډېر ګران کار ده او دغه بچي چې په دې ځای باندې ودرېږي او بلا ججک ما او تا ته ښایسته طریقې سره اظهار معافي ضمیر کوي دا هسې نه کېږي په دې باندې محنت شوي وي په دې باندې خوارۍ شوي وي دا غمازۍ د دې خبرې کوي چې استادانو دوی سره محنت هم کړی ده او استادانو دوی سره خوارۍ هم کړې ده موږ دعا دا ده چې الله تبارک وتعالی د دغې اساتذو په عمرونو کې برکت واچوي او الله دې دوی دغه بېلوسه خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي او زما عزتمندو هر کال دغه پروګرام کېږي او پروګرام یې خپل رونق وي تیر کال هم دغه پروګرام شوی ده نن هم پروګرام شوی ده الحمدلله کثیر تعداد کې خلک راغلي دي او تیر کال څه کم رونق و هغه رونق ماته معمولی غونډې کم ښکارېږي او د دې بنیادي وجه دا ده چې د دغې طالب علمانو یو ډېر مخلص استاد صادق جمال صاحب چې الله تبارک وتعالی هغه ته ډېر ښایسته صلاحیتونه ورکړي محنت یې ورته ورنصیب کړی سره د غربته سره د تکلیفه په دې کمې تنخواه باندې دې ځای کې به دې بچو ته هغه سبق ښودلو ناګهانې بیمارۍ ورباندې ولګېدله هسپتال کې داخل شولو او زندګۍ ورسره وفا ونه کړله دې ځای نه لاړلو تیر کال موږ سره هغه په دې مجلس کې وو په دې جلسې کې موږ سره بلکې څومره دې بچیو باندې محنت به و دوی باندې تقریرونه زده کولو دوی باندې مثال طور سره تلاوتونه زده کولو نور استادانو سره هغه به ډېر زیات محنت کولو نن هغه په موږ کې نشته خو موږ دعا دا ده چې الله تبارک وتعالی د هغې په قبر باندې قرآن ورات نازل کړي الله د هغه بیمارۍ ورته سبب د رفع درجات وګرځوي الله دې والدینو ته صبر جمیل ور نصیب کی او کم یتیمانان پاتې دي الله د هغې سرپرستي په خپله باندې وکړي موږ دعا دا ده چې الله تبارک وتعالی ما بقیه کوم استادان دي د دوی په عمرونو کې هم برکت واچوي سامعین محترم دې تاسو بچیو وړو وړو بچیو په معصومو ژبو باندې کوم عنواناتو باندې بیان وکړلو که چا ورته سوچ کړی وي ډېرې معناخیز خبرې وکړلې او مغه اصلاح دپاره نصیحت دپاره کفي شفي وي لیکن بیا هم برادر محترم جناب حضرت مولانا عرفان الله صاحب دامت برکاتهم العالیه همدارنګې د استادانو حکم و چې یو څو خبرې به خامخا ته کوې نو مختصر غوندې یو دوه خبرې تاسو ته عرض کوم زما عزتمندو چاته چې الله تبارک وتعالی بچي ورکړي دي نو هر پلار دا خواهش وي چې ما بچی دینداره وي ما بچی تعلیم یافته وي ما بچی باصفته وي باکماله وي دا د هر پلار خواهش وي دا د هر پلار تمنا وي زما عزتمندو د بچی په دیندارۍ کې د بچی په قابلیت کې د بچی په پرمختګ کې لکه څرنګه برادر محترم فرمایل د بچی خپل کردار ده د استاد خپل کردار ده
خو زه دا یم چې زیات نه زیات کردار هغه د مور پلار ده. مور پلار د ده اثر په بچیو باندې خامخا وي. مور پلار نیک وي اولاد به نیک وي. مور پلار کې بد صفات وي بچی ته به هغه بد صفات منتقل کیږي. او دا قرآن هم ثابته ده، دا حدیثونه هم ثابته ده. آدم علیه السلام الله منع کړلو چې ته به دې ونې ته نه نږدې کېږې، دغه میوه به ته نه خورې. آدم علیه السلام نه خبره هیر شوله. فنسي ولم نجد له عزما. د ده په اولاد کې هم نسیان، د ما او تا کې هم نسیان. سبای ما او تا چې اسکلي دي نه دي اسکلي، څه مور سره خوړلي دي پته نه لګېږي، بېګا څه کړي دي خبره بیا نه هیروي. دا کوم صفت په آدم علیه السلام کې هغه اولاد ته منتقل شولو. جي آدم علیه السلام نه خطایي وشوله، اجتهادي خطایي وشوله، اولاد نه هم خطایي کېږي. خطان کله یو کارونه وشي کله بل کار وشي، زه نه غواړي یو کارونه وشي. دا بیماری دغه صفت په آدم علیه السلام کې او اولاد کې هم دمغه. حوا علیه السلام ته چې کله الله وفرمیل څه حوا تا د نافرمانۍ ولې وکړله، هغه فورا په ژړا شوله، جواب یې ورنه کړلو. نو د اوښکې سترګو نه وبهیولې، جواب یې ورنه کړلو، په ژړا شوله. دغه صفت د حوا علیه السلام کومې لوڼې دي په هغې کې هم دغه موجود ده. تاسو به کتلي کور کې به غلطۍ وکړي، خاوند ورته غوسه شي، پلار ورته غوسه شي، جواب نه ورکړي، فورا په ژړا شي بیا. او د اوښکې داسې یو عجیب طاقت ده، د اوښکې داسې یو عجیب هغه شی ده چې د ده مقابله هیڅ شی هم نه کوي. حتی که چې د الله غضب څه کله بنده ته متوجه شي او دغه بنده په تورو تیارو کې الله ته راوچت شي او الله ته لاس ونیسي، الله ګناهګار یم، اتا نافرماني مې کړې ده، الله ما معاف کا، سترګو نه اوښکې تلې کي، الله غضب ورسته شي، الله رحمت ورباندې مقدم شي، هغه ته ټول ګناهونه معاف کړه. دومره عجیب شی ده. نو دغه کوم صفتو په حوا علیه السلام کې هغه صفت حوا لونو ته هم منتقل شوی ده، هغه صفت په دوی کې هم ده. کوم صفات چې په مور او پلار کې وي مغه صفات بچی ته هم منتقل کیږي. ما عزتمندو دا یو وګت عنوان ده، خو ما او تا کا غواړو چې ما بچی دینداره وګرځيږي، ما بچی الله نه ویریدونکي جوړ شي، ما بچی په زړه کې د الله ویره وي. که د زندګۍ په کومې شعبې کې هم چې ما بچی وي، که هغه ډیپټي کمشنر وي، که هغه ډاکټر وي، که هغه ټیچر وي، که هغه ساینسدان وي، یا مثال طور سره هغه یو عالم وي، خو ما بچی داسې طریقې سره خپل ژوند تیروي چې ما بچی په زړه کې د الله ویره پراته وي، الله خوف پروت وي، همدې طریقې سره دیندارۍ ورکوي. نو هغې دپاره به ما ورته یک یو کار کوو، شروع به د خپل ځان نه کوو، خپل ځان به دینداره کوو، خپل زړه کې به د الله ویره پیدا کوو، خپل ځان به د الله فرمانبرداره ګرځوو. دغه صفت به ما بچیو ته منتقل کیږي، ما بچی به هم دیندار هم وي، ما بچی به خدای نه ویریدونکي هم وي، ما بچی به حلال خور هم وي، ما بچی به حرام خور نه وي. بیا کما او تا دا غوړو چې ما بچیو کې هم داسې صفات دي. زما عزتمندو چې څومره هم لوی شخصیات تیر شوي دي، د هغه شخصیاتو په ماضي باندې کما او تا نظر واچو، د هغوی والدین ډېر نیک خلک تیر شوي، د هغوی والدین ډېر الله نه ویریدونکي خلک تیر شوي. عبدالله ابن مبارک صاحب رحمه الله تاسو نامه به اورېدلې وي، صحاح سته چې څومره هم د احادیثو کتابونه دي، شپږ کتابونه، په هغې کې به ځای په ځای باندې هر حدیث مخکې عبدالله ابن مبارک د ده په سند کې تاسو خامخا ګورئ. دومره لوی پایې وله شخصیت و. دې ته دا مقام میلاو شوی ده، دا په څه بنیاد باندې میلاو شوی ده؟ د ده کوم پلار و پلار یې الله نه ویریدونکی سړی و. مبارک صاحب یو ګورنر سره کار کولو، ورته ویل وي د انارو باغ د دې رکوالۍ کوه، دې حفاظت کوه. څه وخت بعد ګورنر صاحب سره د ملګرو لاړلو، تپوس یې ورنه وکړلو، ورته ویل چې ملګري سره غلي دي، که څه اناران وي خوږه اناران هغه راوړه. یو ځل یې راوړل، هغه خوراک قابل نه و، دویم ځل یې راوړل، خوراک قابل نه و، دریم ځل یې څه راوړل. نو دا ګورنر ورته غوسه شولې، مبارکه څومره وخت وشول؟ جي ما دومره وخت وشول په دې باغ کې. ظالم اوسه پرې تا دا ونه پېژندل چې خوږه اناران څرنګې وي او تروش اناران څنګه وي. مبارک صاحب ورته وویل اعتراض وکړلو، ما خو دا خبره چاته نه کوله، خو چونکې تا سوال وکړلو جواب خامخا زه کوم. که تا یاد شي کم وخت کې چې تا په دې باغ کې زه لګولم، نو تا ما ته یوه خبره کړې وه، تا ته به زه دومره تنخوا در کوم، ته به د باغ رکوالۍ کې د باغ حفاظت به کوې. تا ما ته دا نه وویلې چې دې نه خوراک هم ته کوه. هغه وخت نه واخله تر اوسه پورې تا د باغ مکمل انار خوړل، دا خو ډېره غټه خبره ده. تا د باغ انار دانه هم ما خپلې خېټې ته نه ده اچولې. داسې خوف، داسې خشیت الله تبارک وتعالی مبارک صاحب ته ور نصیب کړی.
گورنر سے په زړه کې راغله هر سړي خواهش همدا وي چې زه خپل بچي ته نیکه ښځه وکړم هر سړي خواهش دا وي چې خپل لور زه نیک هغه نوجوان ته زه ورکړم هغه جدا خبر د موږ معاشره اوس بدله شوې ده خلک مالدارو پسې ګرځي یاره کم کور مالداره کور نه وي هغې سره رشته کوي کم هغه بچی ښایسته وي کم ورور ښایسته وي هغې ته خلک رشتې ورکوي حسن و جمال ته خلک ترغیب حالانکه نبی علیه السلام فرمایي فاظفر بذات الدین تاسو کامیابی حاصله کوئ په دیندارۍ باندې نبی علیه السلام وفرمیل ایاکم وحضراء الدمن وی حضراء الدمن نه تاسو ځان وساتئ صحابه ورڅ کړه یا رسول الله حضراء الدمن څه ته ویل کېږي نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې ته دام کتلی دي چې کله باران وشي په ډیران باندې یو چې موږ کتلی دي چې کله باران وشي په سبا باندې چې کله ډیران ته تلاړ شي خسته خسته رنگین رنگین بوټي په دې ډیران باندې وروتلی وي کتلیم دي چې بالکل ما کتلی وي د بوټي خو خسته وي د شکل صورت په اعتبار سره خسته وي خو لاندې کم ځای نه چې دغه راوتلی ده کم ازمکه دغه ډیران وي هغه څښا وي وي دې نه ځان ساتئ بظاهر خو دا ښه کتلی کېږي خو د ده کومه ځای نه راوتلی ده هغه ځای ډېر بېکاره ده هغه ډېر نجس ځای ده هغې نه ځان ساتئ نبي علیه السلام وفرمایي دې مقصد دا ده وی که ته د یوې ښځې حسن ته وګورې یا د الګ حسن ته وګورې او قبیلې قوم ته ونه ګورې خاندان او کورنۍ ته ونه ګورې چې دا دینداره دي او که دا غیر دینداره دي نو که غیر دینداره بېدینه کورنۍ سره حسن ته د وکتله کورنۍ ته د ونه کتل تا رشته وکړله اتا دنیا هم تباه دغه دنیا هم تباه اتا د بچي او بچي دنیا هم ورسره تباه دې د وجې نه داسې قسمه رشتونه ځان ساتئ چې حسن ته وګورئ او دغه کور هغه کومه خاندان ده او د هغوی کوم کړه وړه دي هغه ته ونه ګورئ او رشته ته وکړي نو مبارک صاحب په گورنر سے په زړه کې راغلل ما بچي خو هم ډېره الله نه ویرېدونکې ده او داسې الله نه ویرېدونکې سړی د دې سره به زه رشته وکړم بچي سره یې خبره وکړله بچي ورته وویل وی ټیک ته زه بالکل تیار یم بابا څه تا خوښه یي هغې نه بعد نکاح وکړلو نکاح نه بعد مبارک صاحب کور ته نه رسي یوه شپه تېره شوله دوه تېرې شولې څلوېښت شپې مکمل رانغلل دغه به کول مزدوري به کوله کمې پیسې به وګټلې سبزي به راوغځه دروازه به وټکوله بیبي دغه سبزي ځان ته پخه که وخوره دې طریقې سره څلوېښت شپې چې کله مکمل شولې یوې څلوېښتمې شپې باندې چې کله کور ته مبارک صاحب نه ووتو بیبي خفه ده وایي تا خو زه رسوا کړلم تا زه وشرمولم خپلو ملګرو کې هغوی به څه مسله ده چې دې ته نه رسي هغې ورته زه په دې بنیاد باندې رانغللم ما او تاسې کله خپل مابین کې ملویږو ما ته دا پته وه چې ته ډېره نیکه یې ما تپوس هم کړی خو لیکن بیا ما په ذهن کې راغله چې دې خو په حرامخورۍ نه ځان ساتلی وي ګورنر لور ته کیدای شي ګورنر ته داسې مشتبه خوراک پیسې ورته میلاوي وي هغې سره یې سامان اخیستی وي هغه دې خوړلی وي د ده په خېټې کې به مشتبه لقمه پراته وي ځکه دې سره میلاو شم ای ما د دې دواړو میلاوېدو په وجې باندې کوم بچی الله موږ ته راکوي نو هغه کومه مشتبه خوراک تا په خېټې کې ده د هغې اثر به بچي باندې هم منتقل کېږي نو ما او تا نه کوم بچی چې پیدا کېږي هغه به بیا هم حرامخور وي هغه به مشتبه خوراکونه کوي ما څلوېښت شپې به تا باندې حلال خوراک وکړلو دې دپاره چې تا په خېټې کې که کم داسې مشتبهات وي چې هغه هم وځي ما او تا چې میلویږو ما په خېټې کې به هم حرام نه وي تا په خېټې کې به هم حرام نه وي ما او تا نه کوم بچی پیدا کېږي هغه به حلال خور وي هغه به الله نه ویرېدونکی کس الله شان ته ګوره چې هغوی ځان نه شروع کړله الله ورته کوم بچی ورکړلو هغه باندې نامه عبدالله کېښودله بیا وقت ثابته کړله چې هغه عبدالله نه بلکې هغه نه عبدالله ابن مبارک جوړ شولو د صحاح سته او پراویانو کې هر حدیث اکثر حدیثونو په سند کې عبدالله ابن مبارک رحمه الله تا ته مخې ته ورسي دغه په درس کې به 12,000 کسان ناست ول دومره لوی درس به لټ سپیکر وي نه مکبرین به ناستو دې ځای پورې حدیث به بیان کړ هغه ځای کې به یو کس ناستو هغه به حدیث واورېدو هغه به په جهره باندې وویلو بل به هغه سر کې ناستو هغه به حدیث واورېدو هغه به هغه ځای کې حدیث ویلو وایي داسې 1200 مکبرین به د ده په درس کې ناستو دا مقام دې ته میلاو شو په څه میلاو شولو دا د مور او پلار د نیکوالي په وجې باندې میلاو شولو یو درخواست یې ما تاسو ټولو په خدمت کې همدغه ده چې دغه بچي که دا کامیاب غواړئ او که دا دنیا او آخرت کې ترقۍ وله غواړئ شروع به ځان نه کوئ داسې نه کېږي چې زه د الله نافرمان وم او بچی نه تمه وکړم چې ما بچی به فرمان برداره وي داسې نه کېږي چې زه د الله ما په زړه کې د الله ویره نه وي او تمه دا کوم چې ما بچي په زړه کې هم د الله ویره وي الله د مو تاسو ټولو ته فرمان بردارۍ نصیب کړي دویم ګزارش یې ما دا ده زما عزتمندو دغه کوم بچي دي دا نن بچي دي سبا معماران قوم ګرځېږي دې نګرانۍ د دې رکوالۍ دا د والدینو ذمه دارۍ ده نبی علیه السلام وفرمیل الناس معادن کمعادن الذهب والفضه وی د خلکو مثال داسې ده لکه په غره کې یا په ځمکې کې کان د سونې والا د سپینو زرو والا خپل خپل کانونه وي معدنیات او دا مکمل بند وي او دا ډېر پټ وي او دا څه کله ته راباسي دې ته انجینرانو ضرورت وي دې ته د آلاتو ضرورت وي دې ته ډېر زیات محنت ضرورت وي
او بیا څه کله دغه راوباسي دا دغه وي خلط وي په دې سره خاوره ګډه وي نور شیان ورسره ګډ وي دا ما او تا ته چې سونه زرګر سره کتلی کېږي دا داسې سونه نه وي چې ځمکې نه راوځي دا ډېره خرابه وي دې کې ملاوټ وي خو د ټول خلک محنت وکړي خوری وکړي سونه پیدا وکړي بیا راوباسي بیا په اور باندې ګرمه کړي بیا د خیرونه لرې کړي هغې نه بار ښایسته سونه هغه جوړه شي بیا د زنانه هم غاړې کې اچوي په ګوتو کې اچوي په غوږونو کې اچوي هغې سره انسان ته حسن الله تبارک وتعالی بیا ورکوي نبی علیه السلام وفرمایي دغه بچي او د خلک هم همداسې دي دوی کې الله تبارک وتعالی پټ صلاحیتونه اچولي دي اوس تاسو وکتل دغه بچي په دې ځای باندې ودرېدل او دا بچي دې ځای باندې ولې ودرېدل ځکه چې په دوی باندې محنت شي که دې استادانو باندې محنت نه وی کړی خورۍ نه وي کړي او دې بچي محنت نه وی کړی دا بچی کله هم دې ځای ته نه شي ودرېدلی او دې بچي که د پټ صلاحیت و دا دغې محنت په وجې باندې بار ته راووتلو ما درخواست والدینو ته هم ده ما درخواست بچیو ته هم ده ما درخواست اساتذهو ته هم ده دغه بچي دا د قوم امانت ده د دې بچیو حفاظت د دې بچي رکوالي د دې بچي خیال ساتل لکه څرنګه بچي ذمہ داري ده همدارنګه د استادانو ذمہ داري ده همدارنګه د والدینو ذمہ داري ده بچیو نه غفله کیږئ ما بچی تپوس کوئ وختن فوختن سکول ته رسئ وختن فوختن مدرسې استاد ته رسئ د جماعت استاد سره زما بچی ته درسي ما بچی څه پوزیشن ده هفتې کې خو یو چکر کم از کم لګوئ ها که هفتې کې نه میلایږي 2 هفتو کې راسه کنه میاشتې کې خو خامخا رس خو بدقسمتي دا ده عبدالبصیر صاحب نه کله کله تپوس وکړم چې څوک رسي بچی پسې که نه رسي هغې ضرور کال تېر شي یو پلاره هم نه رسي بچي پسې دا بدقسمتي ده زما عزتمندو بې دغه بچی چې کله ما ورته غم نه کوو چې کله دې بچي لاس یې ما ګریوان ته راورسېږي ما ورته ګریوان ته راورسېږي بیا بچي نه شکایت کوي چې ما بچی داسې ده ما بچی داسې ده الله د مو تاسو ټولو ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق ورنصیب کړي الله د دې ادارې ته نور هم ترقي ورنصیب کړي د کوم بچي دي الله دوی ته علمي عملي ترقي نصیب کړي موږ والد صاحب رحمه الله د قوم صدقه جاریه ده الله دغه صدقه جاریه تر قیامته پورې آباد او شاداب وساتلی کړي خوا کې چې کومه مدرسه د جامعه ده الله د هغې ضرورت غیبه نه مهیا کړي کوم خلک ورسره تعاون کوي الله ټولو سره تعاون وکړي اقول قولي هذا واستغفر الله العظیم